یو سړی داسې دی چې هغه اذان کوي خو د اذان الفاظ یې غلط دي. یو مؤذن اذان کوي خو د اذان الفاظ یې غلط دي. اکثر دا سوال زمانه خلک ډیر زیات یاره مفتی صاحب اذان کوي خو د پلانکی الفاظ غلط دي، د پلانکی الفاظ غلط دي. موږ یو خبره یاد لرئ، دا زمونږه د خلکو کمزوري ده. تاسو کې چې څوک بهر پاتې شوي دوبۍ کې، سعودي کې یا په د نورو ملکونو کې، هلته په مسجد کې یو څو کسان یي، دا خو دا ډیوټي، یو پکې امام، څوک امام دې صرف 15 وخت مونځ کوي. یو پکې خطیب، د خطیب کار صرف دای چې د جمعه اخترونه چرته نکای یا چرته جنازه نو دې صرف داغه د پاره متعین. دریم کس پکې مؤذن، دې صرف اذان کوي. دا سعودي دوبه ولا څوک پاتې شوی دوه خبره ټیک کوم غلطه ٹھیک ده کنه. او پنجاب کې خو مالي دلی دل تشته خو زوجوم کې التنه پاتې شوی بهر ملکونو عمرې لتلی خو بهرال باغ ټیم کې دونه مقنه ملاويږي چې سړی دومره تحقیق وکړي. خو لیکن چې چانه هم اورون هغه وایي چې بھائی التا خادم پکې بیلی چې کوم د جمعات صفائی گئے واشمونه صفا کوي دا د سونو زګونه صفا کوي دا پکې بیلی. د هر یو د بارا بیل تنخای، د هر یو بیل تنخای. ٹھیک شو. و زمونږ د خلکو مسله دا ده چې دوی وایي چې بھائی مال امام پکار دی، خو امام داسې پکار دی چې د اذان هم کوي، د جمعات صفائی هم کوي، د امامتي هم کوي او د خطابت هم کوي او په یو تنخواه کوي. دا ظلم دی که انصاف دی بھائی؟ ولې غلی شوی؟ ظلم دی بھائی. دا ته د یو کس نه څلور ډیوټۍ څنګه هلې؟ راځي خلک بیا خپل جب ته سوچو کې چې هلکه زه خو پیسې نشم. او ستا خبره نه کومه یاره، د ټولې دنیا خبره کومه. ستا سوچ ورکوټې د جزر راشي خپل جماعت ته راننوځه، جماعت ته مه راننوځه، د غونډې دنیا خبره کوو. دا ویډیو ټولې دنیا ته ځي او ته په صبرشاه کې ناست یې جوړو بایپاس کې دا چل دی، بایپاس پرېږده، غونډې دنیا خبره کوه. وایي دا ظلم دی، دا زیاتې دی چې ته د یو کس نه څلور ډیوټۍ واخلې او تنخواه ورله د یو کس هم نه ورکوې. تنخواه ورله د یو کس هم نه ورکوې او ډیوټۍ دې څلور اخلې. نو بیا چې ته کله ماته وی چې د مؤذن الفاظ ټیک نه دي، چې ته کله بیا وی چې د مؤذن الفاظ نه راوړځي کنه د مؤذن الفاظ ټیک نه دي، نو دغه بیا مالا غوسه راځي. ته مؤذن مقرر کا کنه دلته په اذان باندې جګړې یو وځای کوم بل وځای کوم. زم د جمعات خبره نه کومه، دا عامه خبره کومه، د ټول پاکستان دا حال، پنجاب تا، سندھ تا، بلوچستان تا، هر ځای کې بس دا جګړه وي بھائی زمو اذان کوم او دی اذان تا ول خپل مؤذن خو مقرر کړي چې دا مؤذن څوک دی. مؤذن پته بګی نه لګي ځکه کله په دې باندې موږ معاوضه مقرر کړه چې بھائی 10,000 روپے به مؤذن لور کېږي. ته بیا ګوره چې مؤذن خپل الفاظ ټیکې کنه ټیکې مؤذن خیسته جامعه غوندي راځي کنه راځي. دلته اذان کوي راشي بیا د سودري کې اذان وکي الله اکبر الله مړه کې نه بقلاره ته د الله طرف ته خلق راولي او بیا د سره راولي او د سمو کې کنه ورشي. ستاره الفاظ نور دي ته او د سمو کې نورانیت نور سی واشي چې ستا په خبره کې تاثیر سی واشي او د خلق د الله کور ته راشي. نو ته مال بیا د سزانونه کې نور بسوي او اذان کې خپل خيستا او د سوکا ځان ته لګ مخ کې راشه کنه نه زه خپل کاروبار نشم پرې خو دې خپل سن نشم پرې خو دې خو به زه به کوم دې اذان کوم. دا زموږ ډېر غټه کمزوري ده. بیا اذان وشو وس د اذان احکام سری خبر لازم چې به الفاظ ټیک نه دي. نو چې ستاسو مسجد د مؤذن الفاظ ټیک نه دي نو په دې پوره پاکستان کې راته وخی چې دا چا ټیک دي ټول غلط وینو. دا غي وجه دا چې زمونږ اذان ویل کېږي د محلې
عام سړی هغه ټول عمر چې کوم دی ټماټر خرڅ کړي دي یا اسی مثال به تور یا هغه ټول عمر چې کوم دی څوکیداری کړي دا یا بل څه هر سړی خپل کاری او علم خو نه دی کړی اوس هغه غریب خپل مونځ نه ورځي نو تا ته خو اذان غلط کوي نو دا قصور ټول چا دی دا د محلې د مشرانو دی پکار دا چې هغه د دې لپاره کس مقرر کړي وس کس نه مقرریږي نو بیا خو ظاهري خبره ده چې بھائی پټولا زوم په دې غونډه علاقه کې الکه صرف ملکړي جنسي بوالوزا په دې ملکړي جنسي کې چې کم جماعتون ګوري سیوا د دینه چې حافظ قرآن یا مولانا صاحب اذان کوي هغه ټیکی د دین علاوه چې څوک یې ټول غلط کوي دا مسله خو اچ وکړه د الفاظو غلطي کیږي وا دا غي وجه دا چې بھائی هغه عام سړی دی راغلی دی الله دې خوشاله کړي چې دا دونه ډیوټي کوي نو چې ته د پسې خطې بیا لاړ شه به د ټولو جماعتونو وګرځه او ټولو ته ووایه چې بھائی تایم غلط وی تایم غلط وی تایم غلط نو بیا به خبره ټیک شي که دې یو غریب پسې خطې چې الفاظ دې غلط دي او دا دې داسې ووایي دا ها که هغه د الفاظو ټیک کولو کوشش نه کوي نو دا سړی ګناهګار دی مؤذن جوړ شوی دی او خپل الفاظ نه ټیک کوي نو دې ګناهګار دی باقاعده په دې باندې ګناهګار دی دله پکار دی خپل کوشش کوي یو ټکی به ټیک شي دویم به ټیک شي دریم به ټیک شي یو ورځ به داسې راشي ټول اذان به ټیک شي ان شاء الله صحیح ده